ځانونه کچ کوم ته مې وزر تړې زه په دنیا د خورېدو نوي خوبونه وینم ته په کوهي د ضلالت مې ځوړند سر تړې زه وایم په دې ارد برد جهان کې مې سیلونه وکړې ته په موږي مې د قصاب اوږې نهر تړې او طبیبه لرې چې د خپل عقل علاج دې وکړه زما زړه خوږ دی ته پټۍ راته په سر تړې و زه خپل محترم مشر د مزدور کسان پارټۍ مرکزي چیرمن افضل خاموش صاحب ته خواست کوم استاد سره ورته درون استقبال غواړم محترم افضل شاه خاموش صاحب ډېره مهرباني شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربان دی ملګرو نن 40 کاله وړاندې د دې کلي بچي د دې خاورې بچي د پښتنو په کور کې زیږېدلی بچی شهید شوی و ذاتي مسله نه وه دشمني نه وه د یو سوچ دپاره قرباني ورکړی شوې وه که زه ووایم چې د هغه وخت نه د هغه سوچ دپاره د قربانۍ نن څومره ضرورت دی 40 کاله وړاندې شاید دومره ضرورت نه و لکه نن کې څومره ضرورت دی په دې ورځ باندې نن پښتانه د ځانه ناخبر دي چې موږ څوک یو په نن ورځ باندې پښتانه ځان له پناهګاه ځای ګوري چې چېرته به مو بچي ته کور کې تورسرې ته خور ته مور ته د امن دپاره ځای میلاو شي نن 40 کاله پس بیا پښتون خپل دشمن نه پېژني چې چا مړ کړم پسې مړ کړم او ولې مې وژني نن 40 کاله پس پښتون په دې نه پوهېږي چې په قومي اسمبلۍ کې قانون سازي کېږي او که نشاندهي کېږي وایي دغه ونیسه او دا ونیسه هغه پرېږدوه او دغه ګیر کا یو د وړو غوندې کې لوبه شروع ده نن 40 کاله پس پښتون په دې حیران دی چې زه د کوم ملک یم زما څه تحفظ شته او که نه 2.3 کروړو پورې تعلیم یافته ځوانان په کورونو کې بېروزګاره ناست دي د چا نه د روزګار مطالبه وکړي څوک به ورله روزګار ورکوي هغه څوک چې سهار ورته د سبزۍ د راوړلو دپاره وویلی شي هغه ته دا پته ده چې څنګه پته ورته لګي چې پرون یې په 50 روپۍ کیلو اخیستی و ټماټر نن یې بیا 50 یې په لاس کې نیولی او ورته وایي 55 روپۍ کیلو دي واپس دې تش راځي نن پښتون دا تپوس د چا نه وکړي ملګرو د دې لوی ارمان دی د پښتنو چې هر څوک دا مایک ته ودرېږي وایي پښتانه به یو کوو او پښتانه راټولوو نن د پښتون د راټولېدو څه 2-3-4 میاشتې وړاندې یو برېښنا غوندې کې راغلې وه یو امید غوندې کې پیدا شوی و ولس ډېر انتظار کوو خوشحالي وه چې د اختر شپه ده او سبا پکې د اختر کېږي او د هغې ابتدا من واورېده د کفایت په تعزیتي ریفرنس صحابۍ کې چې لطیف لالا اعلان کړه او هغه وویل چې 4,000 کسانو جرګه به زه کړم او زه به د پښتنو په ټولو مشرانو باندې کور کور ته ورځم هلته یو بله ښایسته خبره دا وشوه چې افتاب خان د طرفه یې دا وویل چې ما ته افتاب خان ویلي چې کله ته پښتانه راټولې او جرګه دې زما کور ته راوسته نو زه به ورته څېرې اچوم دغه ورځ په فیسبوکونو باندې دغه ورځ یو بل ته په ټلیفونونو باندې ډېره خوشحاله تېره شوله چې که خیري دیوال سره وجنګولی شو او اوس جوړ راټولېږو ملګرو هغه شی لږ غلی غوندې کې شو د هغې نه پس بیا ملي رهبر افتاب احمد خان شیرپاو د طرفه په اخبارونو کې یو خبر رالو چې هغې یو کمیټي سازه کړې ده چې د پښتنو مشران راټولوي او کورونو ته ورځي او ډېره زر ده چې د پښتون قتلیام به بند شي ډېره زر ده
چې د پښتون بچي ته به تحفظ میلاو شي ډېره زر ده چې د پښتنو په وسایلو باندې به د پښتنو حق ومنلی شي. میاشت دوه پورې انتظار شو، خبرونه به راتله چې LP ته جرګه لاړله او تر دې حده پورې موږ ته خبر رالو چې محمود خان اچکزی سره مفتاب خان نیمه ګنټه ملاقات وکړو. دا پښتانه د افتاب خان نه دا تپوس کوي چې هغه جرګه کوم ځای ته ورسېدله، هغه د پښتنو په راټولولو کې کوم قسمه تکلیفات ته تبیق شو او که چېرته کې دغه خلک د پښتنو په مرګ نه دي خفه، دغه خلک د پښتنو په راټولو نه دي خفه، نو ستا لار کې کوم رکاوټ دی چې دا قوم ستا ملګرتیا وکړي او تا سره روان شي او هغه نامنهاد خلک د منځه یوړلی شي. زه نن ستاسو د طرفه دا سوال زمن دا سوال د ټولې پښتونخوا د پښتنو د طرفه ږدم چې بس دی. د خان عبدالغفار خان سره کتلي یو لیکونه نو هغه سامراج دشمنو، د ولي خان سره کتلي یو نو هغه اسټیبلیشمنټ دشمنو. اوس دې راته نور څوک وښایي په دغو کسانو کې چې هغې به پښتانه راټول کړي، دغه شانتې ګوتې نه نیسو. خو آخري خبره دا کوو چې افتاب خان د مستقبل د پښتنو د راټولېدو اعلان وکړه، دا خلک او دا پاکیانې تا سره دي. مننه.